بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ډاکټر جاوید اقبال فاروقي او زما سره زما اسسټنټ ناست دی سید اعزاز علي شاه. نن نو تاسو سره موږ یو ډېر په امپورټنت اسپیکټ باندې خبرې کوو، هغه د انگزایټي او ډیپریشن. عموما موږ ته مریضان راځي او د ډایرکټ د انگزایټي یا ډیپریشن په توګه نه راځي، خو چې کوم هغې معلوم سمپټمز وګورو، د هغې پریزنټیشن وګورو، بیا موږ ته اندازه وشي چې دا انگزایټي او ډیپریشن دی. نو اعزاز بھائی موږ ته تقریبا چې د مریضان راشي لا موږ ته راشي چې زما معدې کې تکلیف دی، زما ساز میږي نه، څوک موږ ته وایي چې بالکل زړه مې بند دی، زړه مې ډوبېږي، بند ځای کې مې زړه تنګېږي، زه بس بار منډه کا. تاسو به منډه کتلي. موږ ته دا من راشي چې ډاکټر صاحب خېټه مې خرابه ده، بس مې خېټه کې پاتې کېږي نه، تاسو قبض جوړ شي. تاسو به دا کتلي. بالکل سر زیات کړ پیشنټ داسې او موږ بیا هغې ته ډېر ټېسټونه وکړو، الټراساونډ وکړو، نور څه وکړو، خو هر څه ټیک راځي. بالکل ټیک وي، نارمل وي. تاسو سوچ کړي دی چې دا ولې داسې کېږي؟ سر دا زیات کر پیشنټ داسې راشي، مطلب بیماری دومره نه وي خو د انزایټي او ډیپریشن ډېر زیات دي سر. او مین مسله چې دا څه وجه کېدی شي دا تپوس به تاسو نه کوو. نو د انزایټي او ډیپریشن چې دی دا د یو کهانې دوه مخونه دي. انزایټي هغه دی چې سړي ته یری وي، سړي ته خوف وي، سړی چې دی هغه بالکل یعنې اورېکټ کوي. او ډیپریشن دا چې سړی بالکل ډوب لاړ شي، هغه چې دی خپل ماحول نه کټ اف شي، خپل رشته دارانو نه کټ اف شي، ژوند نه کټ اف شي، هغه ته څه خوند نه ورکوي. نو د انزایټي ډیپریشن ولې دی؟ د دې مختلف وجوهات دي، خو غټه غټه درې وجوهات دا دي. یو خو زموږ د معاشرتي یا د سوسایټۍ کې چې کوم داسې فیکټرز دي، اسباب دي، هغې له وجې نه انزایټي ډیپریشنز کېږي. تاسو ته پته ده چې نن سبا سوشو اکنامیکل فیکټرز ډېر زیات داسې وړاندې دي. زموږ حالات ډېر خراب دي، زموږ اکنامیکلي حالات ډېر خراب دي، زموږ مایند یو د ذهن یو سکون نشته، زموږ کمپټیشنز دی، زموږ چې دی که نه ټارګټ لایف ټول ژوند چې دی په منډه دی. یو خو زموږ د سوسایټۍ یا د معاشرتي چې کوم دی یو دور دی، پریشرز دی، دا دی. دویم څه فیملي، د دې فیملي فیکټرز ومي چې داسې فیملیز هغې کې څه مسلې وي، هغې کې اکنامیکل مسلې وي، هغې کې څه ایموشنل مسلې وي، عموما هغې کې چې دی څه داسې څه زموږ خو داسې کلچر دی چې څه جګړه اخوا دیخوا دښمنۍ دا خبرې وي. نو هغې نه هم چې دی هغه کس ټول ډیپرس شي. خاص طور باندې به تاسو کتلي زموږ دا وروڼه وي چې هغه چې کوم بهر ملکونو کې وي، هغوی بهر وي، فیملي دلته وي، نو هغوی هلته انگزایټي ډیپریشن کې وي، بچي دلته انگزایټي ډیپریشن کې وي. داسې زموږ خویندې چې هغوی هسبنډز بهر وي، هغوی دلته ماشومان وي، هغوی ایشوز وي، نو دا ټول انگزایټي ډیپریشن طرف ته ځي. او درېیمه وجه چې دا هغه پرسنل دی، ذاتي دی. لکه یو موږ ووایو چې د معاشرې دی، دویم موږ ووایو چې هغه د فیملي دی، بیا راځه پرسنلي هم داسې وي چې چا څه خپل هر یو کس چې دی هغه یو خپل پرسنالټي وي، هغې خپل څه ویشز وي، څه خیالات وي، څه مطلب ډریمز وي، هغه پوره نه شي، یا هغه ته څه پریشرز وي. مثلا سټوډنټس دی هغوی په سبق کې سم پرفارمنس نه کوي، سکول کې پرفارمنس نه کوي، چې څوک چې تعلیم یې کړی دی جاب یې نشته دی، جاب یې نه وي. نور چې دی چا داسې لږ خپله میز کې مطلب څه ایموشنلي څه مطلب ډیپرایویشن وشي، مثلا داسې بچي وي چې هغوی یتیمان وي، یا مور او پلار سره خپلې میز کې هغوی خپلې میز کې نه لګي، نو هغه پریشر ماشومانو ته راځي. نو د انگزایټي ډیپریشن ځکه زموږ سوسایټۍ کې ډېر زیات دی چې دا د ټول فیکټرز ډېر زیات دي. تاسو به کتلي. نو دا وجه ده چې موږ ته مریض چې دی هغه کله د معدې په تور راځي، کله د زړه په تور راځي. زما ته زړه دوره ده، زما خو زړه ډوبېږي، زما ته څه چل کېږي، چا نه خوب وتښتي، چا ته په خېټې مسله جوړه شي. موږ داسې هم کتلي چې د انگزایټي ډیپریشن وجه نه خلک موږ ته فالج په تور راشي، خپل لاسې کار پرېږدي، وایي بالکل چا ته خبرې نه کېږي، چا ته اټکې ولګي، چا بالکل چې دی که خبرې بندې شي. نو د انگزایټي ډیپریشن چې دی دا زموږ سوسایټۍ کې ډېر عام دی. او چې کله هم زموږ ته مریض راځي پکار دی چې موږ دا اکټولی او دې باندې مطلب یې موږ سوچ وکړو چې آیا د مریض خو د انگزایټي ډیپریشن نه دی. ځکه که د مریض د انگزایټي ډیپریشن وي او موږ هغې ته توجه نه ورکوو، موږ هغې لا څه فضول دوایانې ورکوو، هغه به فضول ټېسټونه کوو، هغې به د هغې دوایانو خپل سایډ افیکټس وي، هغه به ټیک کېږي نه. دا ډېر امپورټنټ دی، چاهے هغه د فیملی فزیشن دی، چاہے د ګیسټرونټولوژي فزیشن دی، چاہے کارډیولوجسټ دی، د کوم فیلډ سره چې دی چې هغه د انگزایټي ډیپریشن یو چې کوم هغه فیکټر دی هغه د هیرینګ نه. نو خو شکریه ووایم.